نند آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ناشنا دعا یو عجیب دعا د کمی په وجه باندې چې انسان نه ټول مصائب او تکلیفونه لري تختی ختمیږي د اچانک حادثاتو نه محفوظ پاتې کیږي ډیره آسانه دعا ده آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخبه ده چې څوک د سحر په وخت کې درې قرته دا دعا وایي او د ماښام په وخت کې درې قرته دا دعا وایي نو دا انسان به ټوله ورځ او ټوله شپه د هر مصیبت نه محفوظ وي د هر تکلیف نه محفوظ وي د هر بیماری نه محفوظ وي د اچانک حادثاتو نه محفوظ وي هغه دعا د عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایا چې څوک د سحر په وخت کې او د ماښام په وخت کې درې قرته دا دعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وي نو الله جل جلاله با دزمګي د مصیبتونو هم دا انسان محفوظ اوساتي د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ زوی ابان هغه چې کله دا دعا ذکر کوله نو یو لاس باندې فالج اډې کړو نو دغه وخت یو ځوان دغه ابان سے د لاس سکتیدل چې غني د خمون ته دا دعا خي حالانکه خبر د باندې یو مصیبت راغله د ابان سے چې کله خیال شو نو هغه ورته فرمایي چې ای ځوانا د آقا نامدار د حدیث مبارک هم دک شانته وي او ته ګورې زما لاستا نو په کوم ورځ چې ما باندې فالج اډې کړو په دغه ورځ باندې دې دعا دا تلاوت زمانه هیر شوی نو محترمو درې قرته لستلی ډیر آسان دعا ده د آقا نامدار جناب محمد رسول الله طریقه ده او د ژوند نجات دی بګي نو راځي چې خپل بچو ته دا دعا یاد کو چې درې پیری بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم